بسم الله الرحمن الرحیم. من د خپل خوږ مشر کاکاجي او مشر تر سره ډاکټر پروفیسر مراج الاسلام ضیا صاحب سره ناست یو. هغوی د شیخ زاید اسلامیک سنټر پېښور یونیورسټي ډایرکټر، بیا د شعبې اسلامیات پېښور یونیورسټي مشر او د هغې نه وروستو د دراسات اسلامیه او شرقیه فیکلټۍ سابقه ډین و. کاکاجي په 2020 کې ریټایر شوی دی. هغې سره به د هغې د ژوند په هکله مختصر خبرې کو. اول خو جی موږ ته تاسو دا ووایئ چې ستاسو پوره او اصل نوم څه دی؟ مننه. زما نوم خو همدغه معراج الاسلام دی او وروستو ورسره ضیا چې کوم دی نو دا د سکول د زمانې نه ورسره بیا موږ ملګري کړی دی. ښه جي. هغه زمانه کې کله چې موږ سبق ویل نو هر چا به تقریبا ځان سره یو تخلص او یو لقب دا به لیکو. جی جی. زما دا خوښ شو نو دا ما خپل نوم سره ولګو. جی جی جی. ستاسو جی تاریخ پیدایش څه دی؟ زه په 1 اپریل 1960 باندې زیږېدلی وم په خپل دې کلي کې اوسېږم. ښه جي. او کاغذونو کې همدغه زما تاریخ پیدایش روان دی، خو بیا والد صاحب راته خبره کړې وه چې دا یو کال موږ وروستو لیکلی دی. ښه جي. ها. والله اعلم، خو کاغذي تاریخ پیدایش چې کوم دی هغه زما 1/4/1960. جی جی جی. تاسو جی بنیادی سبق چې کوم دی بنیادی زده کړه ورته وایي که نه جي، هغه هم چېرته کې حاصل کړو؟ زمونږ په زمانه کې زه به دا وایم چې د سبق شوق به خلکو ډېر زیات نه کو، خو زمونږ په حصه کې الله پاک موږ له والد صاحب داسې راکړو جی 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 چې هغه د سبق ډېر زیات شوقي و. او هغه هم داسې اخري عمر کې دې طرف ته د هغې رغبت پیدا شو او هغه د قرآن مجید د ترجمې نه پس نو زما د یاداشو خو زمونږ په کلي کې سکول چې کوم دی دا د عجیبه د هغې زیات اهتمام کو، ځکه چې د سکول بلډینګ نو هغه زمانه کې او موږ د سپینو حجره کې به ناستو. څه وخت یې هلته کې به سریخ په ونه کې ټلی وه، یو څو ورځې به هلته ناستو. بیا چې کوم دی یو بل ځای ته راغلي وو، بیا دلته کې دا اوس چې کوم موجوده پرایمري سکول دی د نیر په غاړه. جی جی جی. نو دلته کې مونږ بیا والد صاحب زه داخل کړم او خو هغه وخت کې زما چې کوم یاداشت راځي د هغې مطابق دا ټول داسې یو کنده وه، نالی وه. نو زمونږ به روزانه یو پوره ګنټه په دې لګېده چې موږ ته به استادان وایي چې تاسو لاړ شئ په جولو کې د ډیرۍ نه خاورې راوړئ. نو موږ به په جولو کې ماشومانو خو بهرحال تلو به یا موږ له بې تربیت راکړو، نو هغه به موږ په جولو کې خاورې راوړي او په تختۍ کې به سړی څه خاورې راوړي، بهرحال په تختو کې او په جولو کې به مو خاورې راوړي. نو دا زما خیال چې په 1965 کې جی جی زه دلته کې والد صاحب بیا داخل کړم. زموږ د پرایمري د اوسۍ ګورنمنټ پرایمري سکول اوسۍ کې داخل شو او د هغې نه پس بیا سلسله وروستو روانه شوه. دې نه مخکې تاسو ګلیاړۍ سکول ته تلئ؟ ګلیاړۍ ته زه نه یم تللی. ښه جي. ښه. زما مشر ورور ستاسو والد صاحب غالبا چې تللی و، ښه جي. ښه. هغوی به غالبا شیرې ته تلل، خو موږ خو هغه زمانه کې دلته کې شروع شو. ښه جي. ښه. زموږ دا سکول شروع شو پرایمري سکول. جی جی. موږ ټول څلورمه پورې دلته وی، بیا پنځم له موږ خیرآباد های سکول ته تلو. ښه جي. پنځم له به خلک مخکې یو خوا بل خوا تلل، بیا خیرآباد های سکول شو موږ به هلته. ښه جي. ښه. د دې سره سره چې کوم دی زمونږ ترو مشر الله پاک دې غریقي رحمت کړي مولانا عبدالودود صاحب، نو هغه هم داسې څه عجیبه مزاج والا انسان او شخصیت و. د هغه هم د موډ خبره وه. والد صاحب به هغه له ولیکلو، هغه په خورو کلي کې اوسېده هغه وخت کې. نو ابتدایي کتابونه تقریبا د منیا قدوري خلاصه دا به د کاکاجي سره مونږ ویله، خو زما خیال نه دی چې ته د 7 صفحو نه سوا هم نه دی ویلی. ځکه چې بیا به کاکاجي غوسه شو. خو بهرحال هغه شروع کې هم دغه وه چې کاکاجي سره به موږ وو او هغه به ډېر څه مو زده کړي دي. دا خورو جومات کې کنه کور ته بوګر دی؟ نه خورو جومات کې کله به کور ته لاړو، کله به جومات ته لاړو. کنه پیاده بدلې
ظاهره خبره ده پیاده بتلو حاجی ها پیاده خو مونږ داسې تلو چې د پنځم نه واخلې تر 12مه پورې دا تر خیر آباد پورې مونږ مزل کړی دی بالکل پیاده سړک مړک نو سړک خو ډېر نری غوندې هغه وخت کې جوړو دی کې ګرمي یخني طوفان دی کې به مونږ تلو خو دا پنځم شپږم اووم اتم نهم لسم یولسم دولسم دا اته کاله چې ته او زما خیال دی چې خیر آباد نه سبا د کیلومتر په حساب زموږ 3.5-4 کیلومتر داسې دی نو دا مزل مونږ کړی دی او دا دومره عمر کې مونږ پیاده تللیو هغه وخت کې غربت ډېر زیات و